چې د بل مسلمان حق هغه ونه چا سره ظلم او زیاتی ونه چې د دې برپور کوشش مونږ عبادتونه ډېر کوو خو معاملاتو ته پرې زموږ ډېره توجه نشته نو معاملات دا ټینګول پکار ډېر ښه خلک چې دیندار وي جمعات کې ناشتي ذکر او اذکار کوي تسبیح لازم نیولې او معاملات ته ورسره راشي معاملات زموږ بیا خراب نو څنګه چې موږ د عبادتونو خیال ساتو ور معاملات ډېر اهم دي عبادت موږ الله لګو او معاملات دا حقوق د بندگانو دي او الله وی زه خپل حق په درته معاف کما او د بنده حق درته ځن معاف کوم دا به د بنده په خپل معاف کوي او دې خبره کې زموږ سوچ نشته د فکر وروه نشته کني دې ته موږ لږ سوچ وکړو نو بیا به موږ د جمعه ته دراتلو په ځای باندې بار د معاملات زیات کوشش کوو زموږ معاملات شي ځکه دلته راشم او سجده لګوم دا عبادت کوم نو دا عبادت چې زه کومه دا رب لکومه رب راته وایي زه درنه په دې سجده باندې رضا کېږم او دا سجده تا ولګوله په دې کې ریاکاري راله سبحانه خلکو ته دې ځان ښودل ناراضه یم درنه نه رضا کېږم پته نشته زما دا سجده دا به قابل قبول وي او به نه وي بیا هم یو امید شته چې الله به موږ ته د خپل حق دا معاف کړي خو چې کله د بنده حق هغه ووالی شو نو ګورې بیا الله وی باس دا د معامله د بنده سره ده اوس هغه بنده اتا معاف کوي که نه معاف کوي ګرانې مؤمنین یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه داسې ورځ ده چې په هغه ورځ باندې پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي ښځه به د خاوند نه تښتي خاوند به د ښځې نه تښتي هغه وخت کې بیا ستا یوې نیکۍ ته درکولو ته هم څوک نه دي تیار په هغه ورځ باندې چې دا بنده تا ته وایي چې تا باندې زما د فلانکي حق پاتې اداره که تا څه ته به وایي چې ما سره موبایل ته څه نه څه به ورکوم زمونږ ډېر خلک وایي د آخرت پته نه لګي لرې دی هغې سره به ګورو اوس دنیا برابر غواړي دا مې په دې خپلو غوږونو د دې خلکو نه اورېدلي دي دا ډېره خطرناکه خبره ده هلته به نور هېڅ هم نه صرف ستا دا نیک عمل چې دې په دنیا کې کم کړی دی دا به درنه اخیستې کېږي او هغه بنده له به ورکوي ته به بیا څه ورکړې دلته به د روپۍ په سود زیاني هغه به ته واخلې تا ته به د دنیا له شل روپۍ فایده میلوي د هغه حق تلفي دې وکړه هغه حق چې د نیکۍ د ګټلو دپاره او ځان سره هلته وړل دا ګران کار دی ما خو نیکي وکړه عبادت مې وکړو دا قابل قبول شو بیا مې ځان سره هلته یوړو هغه وړلی شوی عمل قبول شوی عمل هغه به زما نه اخیستې کېږي چې کوم قبول شوی نه دی خو لاړه ضایع شو هغه عمل به ورکوې چې ستا ځان سره د حشر پورې یوړو بیا به درنه اخلي چې اوس د هغې په بدل کې دا نیک عمل ورکړه مونږ خو نیکي کوو دلته راغلو دې مانځه ته ودرېدو دا الله قبلوي که نه بیا چې قبول شو او بیا لاړ شو نوره خواري محنت هم وکړو دا هم ځان سره تر قبر او د حشر پورې یوړو او بیا په پردي حق په دنیا کې ما نه واغېشتې شو ما څه ګټه او هغه نه ختمېدونکې زندګي هغه به لاړه شي تباه او برباد بشي نو د حقوقو خیال وساتئ عزیزانو رمضان را روان دی او کوشش دا وکړئ چې د بل حق هغه پوره ادا کړئ د حقوقو ډېر زیات خیال وساتئ الله دې موږ او تاسو له د رمضان مبارک میاشت بختوره وګرځوي او الله دې موږ ته د عبادت کولو او د